بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو موږ د قدرت قسمونه شروع کړیو چې قدرت په دوه قسمه ده. یو قدرت مطلق ده، یو قدرت کامل ده. قدرت مطلق ادنى ما يتمكن به العبد يوم القيامه، ادنى ما يتمكن به من اداء ما لزمه. چې دا ادنا هغه طاقت ته چې بنده ته حاصل وي چې د دې په دې سره په د باندې لازم شي چې ادا کی. او د غیر لپاره ته وهم شرط حقیقت شرط نه لري. د لپاره مثالونه نام ویلو. او دومره قسمه قدرت یعنی قدرت مطلق چې د هر قسم ادا د لپاره شرط ده، د هر قسم ادا د لپاره دا شرط ده چې څومره هم ادا ده. که دومره قدرت چاته حاصل نشو نو بیا خو به باندې مامور به سره لازم نه ده. او دا غي توهم شرط حقیقت شرط نه ده. ایدا پر دغه درې مثالونه ذکر کړو چې یو معصوم بالغ شو یا کافر اسلام راوړو یا یو حایزه زنانه د واغه پاک شولا په اخري وخت کې که یو سکانو چې صرف دونه وغه چې دا به تکبیر تحریمه کول شي نو په دا باندې غموز دی به ادا کوي کا ادای نه کو قضا به کوي. او درې واقعات جدای د پر دغه ذکر کړو. نن سبق کې د قدرت ویم قسم قدرت کامل ذکر کړي. قدرت کامل هغه ته ویل کېږي چې هغه مامور به دا په صفت د یسر سره په اسانۍ سره او په سہولت سره دا به بندمان لازم شي. لکه چې پرې کې فراخي په ګډې روي لکه په دې مخ کې جنونو په دې کو صرف دومره وخت پورو چې لکه سړی به 4 رکعات جندا کول شي. د دې لپاره وخت جندا ډیر زیات وي. او دا قسم قدرت دا شرط دی دوام شرط دی. دوام قدرت شرط دی دوام وجوب د پاره. یعنی سو پورې چې دا قدرت وو نو دا غسیس په پتا باندې واجب وي او سو پورې چې دا قدرت نو نو دا پتا باندې واجب بني. د دې مثالونه بیا ذکر کړی دي. درې سلو مثالونه ذکر کړی دي لکه زکات او عشر او خراج. لکه زکات په بنده باندې لازم دی په قدرت میسره سره. قدرت میسره یعنی په اسانۍ سره په باندې لازم دی. که په قدرت میسره سره نه وي نو بیا خو پکار دا و چې لکه کلم انسان د زکات د نصاب مالک شوی نو په د باندې په زکات لازمو. خو زکات د سینې نه لازم بلکې زکات چې کله د نصاب مالک شي او په د باندې دا یو کال تیر شي نو دا یو کال تیریدل او بیا په سلوخت روپو کې 1 روپۍ ورکول دا چې دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې دا په صفت میسره سره په دې انسان لازم دی په قدرت میسره سره. او بیا چې کله سو پورې دا انسان سره دا نصاب وو جده با زکات ورکړي. چې کله د مکمل نصاب ختم شو مطلب دا په دمانه زکات لازم شوی دی د 2024 زکات به لازم شوی دی خدای ورکړی نه دی چې دا کم کاروبار جو ټول تباہ برباد شو هر څه ختم شولو او د سره نصاب ختم شو نو چې نصاب ختم شو جو هغه زکات هم په دمانه ختم شو. دې زکات ادا اوس په دمانه لازم نه ده ځکه چې د باندې دا قدرت د اوس نشته په مال باندې. او امام شافعي رحمۃ اللہ چې اوس په قضا شته ته چې دا دای کړی دا تساهل کړی دی سستی کړی دی پکاره په دمن لازم شوی ډایرک ور کړی پوه شو به معنی. او کچرته کل نصاب الګ شو دا خبره که بعض نصاب الګ شو نو څومره چې الګ شوی دی نو داغه په نشته او څومره چې باقی پاتې دي داغه زکات با بیا ور کوي دا یو بیا زمخه. وکامل او دویم نمبر قسم د قدرت هغه کامل دی او هو القدرت الميسره للاداء. دا قدرت چې اسانون کې دی ادا لره عطف على قوله مطلق وهذا هو القسم الثاني. ادا دویم قسم دی ويسمى هذا ميسره او دې ته قدرت ميسره او قدرت ميسره ورته ولي وي لانه جعل الاداء يسيرا سهلا على المكلف. ځکه چې دا اداء اسانه ګرځول په مکلف باندې دا اداء اسانه ګرځول يسير او سهل یو شی دی. لا بمعنى انه قد كان قبل ذلك عسيرا ثم يسره الله بعد ذلك. وې ميسره مطلب دا نه دی چې لاول دا الله پاک ګران کړو او به وروستو آسان کړی دی دا مطلب نه دی بلکې دا اول نه چې دا لازم شی دی پر انسان باندې نو په قدرت میسره سره لازم دی پوه بل معنا بلکې معنا دا انه اوجب من الابتداء بطريق اليسر والسهوله چې الله تعالی دا واجب کړی د ابتدا نه په طریقې د یسر او د سهولت سره. کما یقال لکه څنګه ویل کېږي ضيق فمر رکیت چې د دې کوهی دا خلا تنگ کا د کوهی خلا تنگ ساته مطلب دا نه دی چې لاول د کوهی دا خلا کولا وکا او بیا تنگ کا بلکې یو کس ته سړی وکم چې ضيق فمر رکیه چې د دې کوهی دا
خلا دغه مطلب دا چې د ابتدا نه چې دا جوړه نو دا خله تنگ راواله نو دغه شان دي دا قدرت میسره مطلب دا نه دی چې اول دا په صفت عسر سره لازمو او بیا ورسته په صفت یسر پیدا شي بلکې دا اول نه چې دا اساس لازم شوی دی دا مامور به لازم شوی دا نو دا په قدرت میسره سره لازم شوی دا كما يقال زيق فمر ركيه اجعله زيقا من الابتداء يعني ابتداء دا تنگ وساته لا انه كان واسعا ثم يزيق دا مطلب نه چې اول دا فراغ او به تنگ وهذه القدرة شرط في أكثر العبادات المالية دون البدنية او دا قسم قدرت دا قدرت میسره دا شرط په عبادات مالیو کې عبادات مالیه زکات عشر او خراج دون البدنيه په بدني کې نه نه په بدني کې په بدني عبادتو کې دا بدني عبادت لپاره قدرت ممکنه ده مخکې جوړل شو قدرت ممکنه او قدرت میسره قدرت مطلق او قدرت کامل ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب او دوام د دې قدرت شرط د دوام واجب د پاره څه مطلب دی په خپل وای اي ما دامت هذه القدرة باقيه يبقى الواجب ان سو پور چې دا قدرت باقی وي دا طرف دا وخت پورې با واجب باقی وي واذا انتفى القدرة انتفى الواجب کله چې قدرت ختم شو جو واجب ختم شو لان الواجب كان ثابتا باليسر ځکه دا واجب ثابت ته په یسر په اسانۍ سره فإن بقي بدون القدرة ده کچری دا باقی باندې چې بغیر د قدرت نه هم يتبدل اليسر الى العسر الصرف نو بدل بشي دا اسانی صرف ګرانه ته محض ګرانه ده پوه شو به معنی یعنی دا مامور به په پتا باندې حال لازم وي چې کله دا قدرت وي چې سو پر قدرت ول پتا باندې مامور به لازم ده چې کله قدرت ختم شو جو مامور به وسرم ختم شو چې وسه قدرت نه او مامور به پتا باندې بیا هم لازمي نو هغه صفت یسر په بګینه راځي بلکې صفت عسر په بګیرا شو دا لازم شي په صفت یسر سره ده مثالونه به حتى تبطل الزکات والعشر والخراج بهلاك المال ترتیب ورې چې باطلی کې به زکات عشر او خراج په هلاکېدو د مال سره تفریع على قوله ودوام هذه القدره ودوام هذه القدره یعنی دا دوام د قدرت دا شرط دی د دوام د واجب د لپاره بری خبره من تفریدا يعني ان الزکات واجبه كانت واجبه بالقدره الميسره چې زکات دا واجب ده په قدرت میسره سره وذا خبره ثابت دی چې ولی به قدرت میسره سره ده لان التمكن فيه يثبت بملك اصل المال دغه بری قدرت متمکنه نه ده تمکن چې بری کې ثابت شي په ملکیت د اصل مال سره چې کله اصل مال دی وسړي ثابت شي جو بس زکات په دیوال ثابت شونه کده سی وي نه دا یو قدرت ممکنه وي پوه شو به معنی هغه پوه شوي لکه قدرت ممکنه په دې کې چې سره 800 روپۍ دی کو په باندې زکات لازم دی خدا قدرت ممکنه نه ده فاذا اشترط النصاب الحولي کله چې په دې کې شرط کله شو نصاب او هغه نصاب د چې پای باندې کال تر شوی نو علماء معلومه کړل شو ان فيه قدره ميسره چې په دې کې قدرت ميسره ده فاذا هلك النصاب بعد تمام الحول کچته هلاک شو نصاب وروسته د کال پوره کېدونه نو سقطت الزکات نو زکات ساقط شو لکه پوه شو به معنی مطلب چې زکات کا د مال ختم شو زکات ته رسنه ور کوي زمون پنځ باندې د ګناګار په دې باندې نه ده اذ لو بقيت عليه وکچرته دا باقی پاتې شي په باندې لم يكن الا غرما نو نه پیدا مگر تاوان به په باندې مطلب دا کنه کدا مال لده نشته او بیا هم په باندې زکات لازم شي مال هلاک شوی دی او بیا هم زکات لازم کړي نو په باندې یو قسم تاوان راغی پوه شئ وعند الشافعي رحمت الله علیه لا تسقطو امام شافعي رحمت الله علیه چې کله زکات باندې کال پوره شو په نصاب باندې کال پوره شو او دې وس نه دا کوي دې ګناګار دی او کچرته د عمل دنه هلاک شو نو دې به وس دری هغه ادایګي به کوي ځکه چې دې دوه صورتونه دې غاړه خلاصېدو یو دا چې ادایګي او یو دا چې لکه الله تعالی ورته معاف کړم نه دا کړم نه دې به د قیبه دا ور کوي پوه شئ ځکه چې وجوب په دا تقرر شي لا تسقطو نساقطي عند الشافعي رحمت الله عليه ولي لتقرر الوجوب عليه بالتمكن ځکه چې دا واجب په زمانه راغلي تمکن د وجنه بخلاف ما اذا استهلكه وای کچر دې دا د خپل باندې مال هلاکو په خپل باندې خپل مال ختم کو نو بیا خو بلې ذمہواری بیا خو بلې دا ونور کوي ولی ځکه چې بده کې د تعدی په کې راغله دما اذ تبقى عليه کجر باقی به باندې زجرا له على التعدي نبار زجر چې په تعدی باندې د تعدی باندې زجر راشي وهذا اذا هلك كل النصاب
او دا کامل زکات بدنه حاله ساقطيږي چې کله دنه کامل نصاب چې نه دا ختم شي که کامل نصاب نه ختم شوی بلکې بعض نصاب ختم شوی مطلب دا چې د سره 10 لک روپۍ وي او تاوان یو شو 10 لک روپۍ ته لاړې او 10 لک سره پاتې شوی نو په زکات د 10 لک نور کوي پوه شو ویل باندې د 10 لک نو بیا ور کوي که 15 لک پاتې شو او دا زکات نصاب وجود لري 15 نو ور کوي وهذا اذا هلك كل النصاب اذ لو هلك بعض النصاب کچرتا هلاك شي بعض نصاب نو تبقى بقسطه نو دا باقي وي د دې په اندازه باندې لان شرط النصاب في الابتداء لم يكن الا للغنى ځکه شرط النصاب په ابتدا کې نه وي مګر د مالداري لپاره لا لليسر د اساني لپاره نه واښو مې معنی اذ اداء درهم من 40 كاداء 5 دراهم من 200 ځکه دا سلويختونه یو درهم ورکول د سری لکه د 15 د 215 درهم ورکول فاذا وجد الغناء ثم هلك البعض وکله چې د مالداري مونږ له بیا بعض مال دنه هلاک شو فليسرف الباقي باقي بقدر اسري نو سر په باقي کې وسم باقي ده په قدر د حصے من نو چې څومره مال باقي ده نه بزاګر کم چې هلاک شوی جواب شي پوښو په دی باندې او شر او خراج په سبانه مسلې سره وځه چې بیا پیج برش سیادت بشي نن سبق کې منګه د قدرت په قسم قدرت کامله ویلو قدرت کامله هغه قدرت چې هغه د ادایګۍ لپاره اساني پیدا کوي په اساني سره لازم شوی په دمانه او دا قسم د قدرت د دې دوام د شرط د دې مامور به لپاره د دې واجب لپاره ان سو پور چې دا وي د قدرت موجود وي د هغه ټیم پورې بعد د باندې واجب لازم چې کله دا دغه ختم شو د سور دوی قدرت ختم شو نو واجب بم بدن ختمي لکه انسان د زکات د نصاب مالک ته او د بدمن کال تیر شو نو دا په قدرت میسره سره بدمن لازم دی کال به تیر شو زکات لاندې ادا کړه ټول مال الګ شو ټول زکات ساقط شو کنیم الګ شو نیم ته ساقط پوه شو مې معنی پاړو